د دوهم کال دوهم سمستر محصلینو ته د اناټومي 5م لیکچر وړاندې کوم. لکه څرنګه چې موږ سترګه ختمه کړه 5م لیکچر کې به سکن وایو په تفصیل سره او د سکن اپنډیجز یا محتویات به وایو. پوستکی هم یا سکن هم د تماس د درک یو مهمه موضوع ده چې په دې باندې موږ تماس کولی شو. لکه څلور نورې ارګانونه چې لکه ایر لولو بیا راتلونکي لیکچرونو کې آی لوستل شوې ده، نوز په ریسپایریټري سیستم کې لوستل شوی، ټنګ په ډایجسټیو سیستم کې لوستل شوی. نن به موږ سکن وایو. جنرالي سکن چې کوم دی د دې ضخامت که وګورئ تاسو پالمر ناحیه کې یعنې د لاس په ورغوو کې او همداراز د پلنټر ناحیه کې یا د خپو په تلو کې د دې تکنس زیات دی او پرته له دغو دوه ایریاګانو نه د سکن تکنس په نورو ځایونو کې کم دی. د انسان پوستکی په عمومي ډول په دوه قسمه دی، یو ګلیبروس سکن دی، بل هیري دی. ګلیبروس هغه دی چې په خپل دغه سکن هیر فولیکل یا ویښتان نه لري، سیباشوس ګلینډ نه لري. او ګلیبروس سکن په کوم ځای کې موقعیت لري؟ پالمر او پلنټر یعنې د خپو په تلو د لاس په ورغوو کې موقعیت لري. دویم قسم د انسان پوستکی هیري وي، یعنې دا معنا چې د ګلیبروس سکن نه پرته یعنې دا پوستکی چې په پالمر او پلنټر ناحیه کې موقعیت لري د دې دوه ناحیو نه پرته نور ټول د انسان پوستکی هیري دی. یعنې دا معنا چې هم هیر فولیکل لري یعنې ویښتان لري او هم سیباشوس ګلینډ دا دواړه ساختمانونه لري. راځو د پوستکي طبقاتو ته. چېرته موږ داسې نظر واچو چې سکن موږ وګورو، موږ داسې فکر کوو چې دا به یوه طبقه وي، یو نری لایر دی. په داسې شکل نه دی. سکن د دوه طبقاتو نه تشکیل شوی دی. یو اپیډرمیس خارجي سطحه ده چې موږ کتلی شو، او دوهم ډرمیس طبقه ده. ایپي معنا د پاسه، یعنې د ډرم د پاسه، ډرم سکن ته ویل کېږي. دا برخه تر دې ځای پورې اپیډرمیس شو او د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دغه طبقه ډرم شو. دا ډرم. سب کوټانیوس ټیشو معنا دا چې د پوستکي نه لاندې انساج، کوټانیوس سکن ته ویل کېږي. سب معنا لاندې، یعنې دلته لاندې به شحمیات وي، وین د آرټري د دا ټول ساختمانونه دلته موقعیت لري. لومړی راځو د پوستکي اپیډرمیس طبقات چې خارجي سطحه ده. موږ یې کتلی شو که دغه د مایکروسکوپ لاندې وګورو لاندې طبقات به لري. یعنې اپیډرمیس طبقه د لاس په ورغوو کې او همدارنګ د خپو په تلو کې یا پلنټر ناحیه کې ضخیمه ده او د دوه ناحیو نه پرته نور په ټولو ځایونو کې دا نازکه ده. او د پوستکي دغه برخه یعنې اپیډرمیس د خارج نه داخل ته که وګورئ لاندې طبقات لري. لومړی طبقه چې کوم ده سټراټوم کورنیوم ده. سټراټوم لایر ته ویل کېږي یا طبقه د کورنیوم طبقه ده. او کورنیوم طبقه موږ په لاس باندې ټچ کولی شو. دا خارجي برخه چې ده دا د اپیډرمیس کومه طبقه ده؟ کورنیوم ده. د خارج نه داخل ته دوهمه طبقه چې وګورئ دا طبقه دا د سټراټوم لوسیډوم ده چې دا د ډرمټالوجي له نظره دغه طبقات ډېر مهم دي چې په جلدي کې به تاسو د جلدي په مضمون کې به په دې باندې پوره بحث تاسو سره وشي تر څو مخکې نه اناټومي یاده شي او دې سره تاسو بلد شئ چې دا کوم طبقات دي. درېیمه طبقه چې کوم ده سټراټوم یعنې لایر. کومه لایر دی؟ ګرانولوسوم لایر دی. څلورمې سپاینوزوم لایر دی. او اخري طبقه چې کوم ده هغه سټراټوم بیزل طبقه ده یا سټراټوم جرمینیټوم هم ورته ویل کېږي. ځینې کتابونو کې ورته جرمینیټوم ویل کېږي او ځینو کې ورته بیزل. بیزل هم قاعدې ته ویل کېږي، یعنې قاعدوي طبقه یې. اپیډرمیس طبقه چې کوم ده څه شی لري؟ لانګرهینز حجرات لري، میلانوسایټ لري، کیراټونوسایټ حجرات لري او مارکل سیل، یعنې دا څلور قسمه حجرات لري. کیراټونوسایټ حجرات چې کوم دي کیراټین جوړوي. میلانوسایټ حجرات چې کوم دي دا څه شی افرازوي؟ میلانوسایټ میلانین افرازوي. او دا خپله دا میلانین به چې کوم دي د ډنډرایټونو په واسطه اپیډرمل او هیر حجراتو کې توزیع کوي. بل قسم چې کوم دي لانګرهین سیل دي
لانګرهین سیلز کله چې کنټکټ الرجنز د پوستکي اپیډرمس سره دلته د سره په تماس کې شي نو د دې حجراتو په واسطه الرجن سره کېږي، یعنی الرجن لمنځه وړي. بل قسم حجرات مارکل سیل دي، دا د اپیډرمس په لاندنۍ برخه کې دي، دا مارکل سیل دي. دی مارکل سیل چې کوم دي دا د ټچ ریسپټور په حیث وظیفه اجرا کوي، چې ټچ ریسپټور موږ د ریسپټورونو په لیکچر کې په پوره ډول وضاحت ورکړی دی. بل طبقه چې کوم دا هغه ډرمس ده، لکه څنګه چې موږ ویل اپیډرمس موږ ولوستله چې د 15 طبقات لري، د کوچنۍ طبقې 15 طبقات دلته هم لیکل شوي دي. اوس دا ډرمس طبقه موږ وایو چې دا څه شی لري، دویمه طبقه چې د اپیډرم نه لاندې ده. ډرمس طبقه د دوه برخو نه تشکیل شوې ده. د ډرمس پورتنۍ برخه هغې ته پاپیلري ډرمس ویل کېږي او د ډرمس ښکتنۍ برخې ته یا لوور پارټ ته ریټیکولر ډرمس ویل کېږي. که دې شکل ته وګورو دا خو اپیډرمس وه چې موږ تېر سلایډ کې تشریح کړه، اوس دا سلایډ تشریح کوو. دا ډرمس، د ډرمس دا پورتنۍ برخه دې ته موږ څه شی وایو؟ پاپیلري، او ښکتنۍ برخې ریټیکولر ډرمس په نوم یادېږي. ډرمس طبقه کوم ساختمانونه لري؟ سټرکچر آف ډرمس یعنی هغه ساختمانونه چې په ډرمس کې شامل دي. لومړی کنیکټیو ټیشو فایبرز لري، دوهم سیلولر الیمنټس یا د حجراتو عناصر چې هغې کې فایبروبلاست شامل دی، ماست شیل شامل دی، هیسټیوسایډ شامل دی. دریم که مونږ ګورو هغه بلډ او لیمفاتیک ویزل دی، یعنی هم بلډ ویزل پکې شامل دی، هم لیمفاتیک ویزل پکې شامل دی، او هم نرو فایبرز. څلورم اریکټر پیلای مسلز، یعنی د ډرمس په طبقه کې څلور ساختمانونه دي: کنیکټیو ټیشو فایبرز، سیلولر الیمنټس چې په سیلولر الیمنټ کې دا درې څیزونه شامل دي. دریم بلډ ویزل، لیمفاتیک ویزل، نرو فایبر، اریکټر پیلای مسل. کنیکټیو ټیشو فایبرز چې شامل دي دا په زیات اندازه په دې کې کولاجن فایبر دي او کم اندازه باندې الاستیک او ریټیکولر فایبرز په دې کې شته دي. سیلولر الیمنټس چې کوم دي هغه لومړی فایبروبلاست دي، ماستل او هیسټوسایډ دي. فایبروبلاست دا خو د کنیکټیو ټیشو فایبرز دي. فایبروبلاست ماستل څه شی افرازوي؟ هیسټامین افرازوي. او هیسټوسایډ چې کوم دی دا د پیګوسایټوسیس عملیه پر مخ باندې څه شي کوي؟ بیا یعنی د هیسټوسایډ په واسطه پیګوسایټوسیس اجرا کیږي. د پوستکي اپنډیجز یا د پوستکي محتویات، پوستکي پورې چې کوم محتویات دي سویټ ګلینډز دي، یعنی د خولو غدوات، سیباشیوس ګلینډ دي، هیر او نیلز یعنی نوکان. دا څلور ساختمانونه دغه د پوستکي زمایم یا د پوستکي اپنډیجز یا د پورې نښتې ساختمانونه دي. لومړی راځو سویټ ګلینډز ته. سویټ ګلینډز یعنی د خولو غدوات دا اوږده وګورئ لانګ دي، مارپیچي یعنی مار ته ورته داسې تاو راتاو شوي دي، او قنات ته ورته ګلینډ دي. اوږده مارپیچي ډکټ یا قنات ته ورته ګلینډ دي. د وجود په ټوله سطحه باندې یا په ټول باډي باندې دا سرفیس باندې شته دي. without پرته د کوم ځای نه، دلته مسلر کې تاسو لیکلي چې existence at all body په ټول وجود باندې شته دي. without بغیر د کوم ځای نه، lips د شونډو نه بغیر، red margin دې ځای نه پرته، glans penis، nail clitoris د دې ځایونو نه پرته سویټ ګلینډ د وجود په ټول ځایونو کې شته دي. دغه ګلینډز د پوستکي د ډرمس ټول ضخامت یا ټول تکنس اشغال کړی دی. یعنی دا معنا چې د ډرمس ټوله برخه دې نیولې ده. که دا ډرم مونږ وګورو د ډرمس په د ټول ځای کې دغه سویټ ګلینډ شته دي، یعنې ټوله برخه داسې نیولې ده. دا سویټ ګلینډ تاسو وګورئ دا کوم ځای دی؟ ډرمس. د ډرمس ټوله برخه داسې نیولې ده. سویټ ګلینډز په دوه ډولونو باندې ویشل شوي: کنسسټ اف اکراین ان اپوکراین. په دې کې اکراین ګلینډ دي او اپوکراین دي.
اوس راځو موږ اکراین جدا مطالعه کوو او اپوکراین جدا. اکراین کوم دي؟ دا د وجود په ټول سطح باندې موقعیت لري، یعنی د وجود په ټول سطح باندې دا شته دي اکراین ګلینډز. مګر اپوکراین ګلینډ چې کوم دي دا په کوم ځای کې دي؟ یو فرق دا دی چې اپوکراین ګلینډز د اکراین په تناسب باندې غټ دی، یعنی اپوکراین ګلینډ چې کوم دی غټ دی، لارج ګلینډ دی، د سویټ ګلینډ لارج ګلینډ دی. او په کوم ځای کې دی؟ یوازې په اگزیلا ناحیه کې دي، یعنی تخرګ ناحیه کې شته دي. دوهمه برخه چې کوم ده نیپل، اریولا برخه او اینو جینیټل ایریا، یعنی په څلور ناحیو کې دا شته دي. او اکراین د بدن په ټوله سطح باندې شته دي او اپوکراین یوازې په دې څلورو ناحیو کې شته دي. اپوکراین د اکراین په تناسب غټ دي. د سویټ ګلینډز افرازات یا سکریشن د دې چې هغه سویټ دي خپله خوله دي، سکریشن اف سویټ ګلینډز آر انکریز زیاتېږي. په کوم وخت کې د سویټ ګلینډز افرازات سکریشن زیاتېږي؟ د سټرس فشار په حالت کې، پین درد وي، پرایډس حالت کې، ان سیکشوال انټرکورس، په دې حالتونو کې د سویټ ګلینډز افرازات زیاتېږي. راځو دوهم اپنډیج د سکن چې هغه سیباشوس ګلینډ دی. سیباشوس ګلینډ د پوستکي په ټول سطح باندې شته دي، مګر کوم دی نه پرته؟ پالمر د لاسونو په ورغو، پلینټر د خپو په تلو باندې دلته نشته دي، نور د وجود په ټول ځایونو کې شته دي. په کوم ځای کې ډېر زیات دي دا سیباشوس ګلینډ؟ په دې ځایونو کې ډېر زیات دي، یعنې د وجود په ټول سطح خو شته دي، په دوه ځایونو کې نشته او په ټوله سطح کې شته دي. مګر ډېر زیات په کوم ځای کې دي؟ هغه سکلپ د سر پوستکي، فیس مخ، فورهیډ، چین، زنه شوه، په دې ځای کې زیات دي. او څه شی افرازوي خپله دا سیباشوس ګلینډ؟ دا سیبوم په نوم باندې یو څه مواد دي، د دې د افراز سبب کیږي. او په کوم ځای کې دا تویږي؟ دا سیباشوس ګلینډ د سیبوم افرازوي، د پوستکي په جسم یا باډي کې دا تویږي. سیبوم څه شی دی خپله؟ غوړه ماده ده، داسې غوړ مواد دي د ویښتانو له بیخونو نه د پوستکي سطحې ته راوځي، یعنې دا د ویښته بیخ دی، د پوستکي سطح ده، دې ته راوځي دا سیبوم، داسې خپل افرازات د تویوي. دا سیبوم د ویښتانو د فلیکسیبیلیټي په ساتلو کې کومک کوي. او دا څه شی لري؟ فیټي اسید لري، کولیسټرول دی چې د پوستکي په مرطوب یا لوند ساتلو کې هم کومک کوي. او همدارنګه د انتاناتو انفیکشن، فنګس شو، بکټیریا شو، د دې په مقابل کې هم د سکن پروټیکشن کوي یا محافظت کوي. دریم اپنډیج چې کوم دی سکن دی، بخښنه غواړم د سکن دریم اپنډیج هیرز دي، یعنی ویښته دي. ویښته د وجود په ټوله سطح باندې موجود دي، مګر پرته د کوم ځایونو باندې؟ د ورغو باندې نشته، یعنی پالمر ناحیه، پلینټر ناحیه باندې نشته دي، لیبیوم ماینر باندې نشته، لیبیوم میجر او نیپل، په دې ځایونو کې ویښتان نشته دي. څلور انواع لري ویښتان. ویلس هیر هغه ویښتان دي چې په ټول پوستکي یا په سکن باندې موجود دي. دوهم ټرمینل هیر دي، دا په کوم ځای کې شامل دي؟ په کوم ځای کې موجود دي؟ هیډ د سر په برخه کې، ګیرې په برخه کې، اگزیلا کې، پیوبیس ناحیه کې، او همدارنګه د بریتو ویښتان دا ټرمینل هیر دي. سټیف هیرز، تیر درس کې ما ویل چې سټیف هیرز په آیلیټ کې هم شته دي چې په ښکلا کې رول لري، یعنی آیلیشز، آیبرو، نوسټل، یعنی هم په بڼو کې شته دي، هم وریځو کې دغه ویښتان چې کوم دي سټیف هیر د نوسټل د پوزې سورۍ کې چې کوم دي. او اوډیټري میاتس د غوږونو په کانال کې چې کوم واړه واړه ویښتان دي، څلورو ځایونو کې دغه ویښتان چې کوم دي، وریځو کې، بڼو کې، د پوزې سوري کې او د غوږونو په کانالونو کې واړه ویښتان چې دي، دا د سټیف هیر یا بریسټل هیر ورته ویل کېږي. څلورم قسم یې لانوګوس هیر دی. دغه په انټرا یوټرین لایف کې
د فیټس په سطح باندې موجود وي، د فیټس د وجود په سطح باندې موجود وي دغه ویښتان، او د ولادت نه ډیلیوري نه وروسته دا ویښتان په څه شي باندې بدلیږي؟ دا ویښتان راځي په ویلس هیر باندې بدلیږي. ځای یې څه شي نیسي؟ ویلس هیر نیسي. د ساختمان له نظره ویښته د دوه برخو نه جوړ شوی دی. یو یې روټ یا ریښه ده چې دا د جلد په داخل کې موقعیت لري، او د سفلي نهایت د اپیډرمل حجراتو په واسطه پوښل شوی دی چې دا د هیر فولیکل په نوم باندې یادیږي. دویم یې شفټ یا باډي ده چې د ویښته د فولیکل د ښکتنۍ درېیمې برخې څخه د پوستکي سطحې ته پورته کیږي او د ویښته د ښودلو سبب کیږي. که دې سلایډ کې تاسو وګورئ دا د هیر فولیکل برخه ده یا روټ برخه ده، دا چې کوم د ویښته باډي ده چې د ویښته په پوستکي د ویښته د ښودلو سبب کیږي. د ویښتانو د ژوند په سایکل کې 4 صفحې لري، یعنی په خپل ژوند کې دا 4 صفحې لري. یوه صفحه چې د کوم ده هغه اناجن ده چې ګروینګ پیز ده، یعنی د ویښته د نمو صفحه ده. دوهمه صفحه چې کوم ده کیټاجن ده یا ترانزیشنل پیز ده، یعنی د ویښتانو د انتقالي صفحه ده. درېیمه ټیلوجن ده یا ریسټینګ پیز، په دې صفحه کې ویښته د نمو یا د استرخاء په حالت کې ودرېدو په حالت کې وي. څلورمه صفحه چې کوم ده اګزوجن ده، یعنی نیو هیر پیز، دا معنا چې د سیلینګ صفحه د ویښتانو وځي. اناجن صفحه چې کوم ده چې موږ لومړی یاد کړه چې د ویښته نمو صفحه د ویښته پکې دغه کوي، نمو کوي، ګروت کوي، 2 نه تر 7 کالو پورې دا وي. دویمه مرحله چې کوم د کټاجن چې هغه د ویښته انتقالي صفحه ده، یعنی دا معنا چې انتقال کوي، انتقالي یا ترانزیشنل پیز دی کټاجن چې موږ ورته وایو، انتقالي صفحه ده، 7 نه 14 ورځې پورې نیسي. درېیمه مرحله چې موږ ویلې چې ټیلوجن ده، یعنی ریسټینګ د خپله د ودرېدو په حالت کې وي، دا 3-4 میاشتې نیسي. او بله صفحه چې کوم ده اګزوجن د پای کې وځي ویښته. نارمل ډول په طبیعي ډول د ورځې 20 یا 100 ویښتان د سر څخه تویږي چې دا کوم مرضي حالت نه دی. درېیم اپنډیج د سکن چې کوم دی هغه نوکان دي. نوک چې کوم دی دا خپله څه شی دی؟ نوک عبارت دی له کیراټینایز پلیټ څخه. یو کیراټینایز پلیټ دی چې د ګوتو د سکو په ډورسل سرفیس کې موقعیت لري. لوکیشن یې داسې وایو چې کیراټینایز پلیټ دی خپله د ګوتو د سکو په ډورسل سرفیس کې موقعیت لري. دغه پلیټ یعنی د کیراټینایز پلیټ پراکسیمل ایج د نوک د بیخ په نوم یادیږي. دا پراکسیمل ایج دی چې دا د نوک د بیخ په نوم باندې یادیږي، او دا ډیسټل ایج دی، دلته ښه واضح باندې دی پراکسیمل ایج دی د نوک د بیخ په نوم یادیږي، او دا ډیسټل ایج دی نوک. هر نوک د پوستکي د یو التوا په واسطه یا د فولډ په واسطه کور شوی دی چې دغه فولډ ته موږ څه شی وایو؟ دې ته نیل فولډ وایو، یعنی دې ته موږ څه شی وایو؟ نیل فولډ وایو. دا هم نیل فولډ دی ځکه نوک د پوستکي د فولډ په واسطه کور شوی دی، ته بیا نیل فولډ په نوم باندې یادیږي. او د پوستکي هغه سطحه یعنی هغه سرفیس د سکن دا سرفیس چې د نوک په واسطه نیل په واسطه کور شوی پوښل شوی دې ته موږ نیل بیډ وایو. نیل بیډ څه شی دی؟ دا د پوستکي هغه برخه ده یا د پوستکي هغه سطحه چې د نیل په واسطه کور شوی دی، د نیل بیډ په نوم باندې یادیږي. د پوستکي وظایفو ته راځو. فنکشن آف سکن چې پوستکي کوم وظایف ترسره کوي: ریګولیټ باډي ټمپریچرز، د وجود د حرارت تنظیموي. ټو کنسټرکټ ویټامین، د ویټامینونو په جوړېدلو کې رول لري لکه ویټامین ډي. پریونټ فرام لوزینګ آف لیکویډز، د مایعاتو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کوي. ایکسکریټ ټوکسین، د ټوکسیني موادو په اطراح کې رول لري. protect the body against foreign materials، پوستکی چې کوم دی خپل جسم یا باډي د اجنبي موادو په مقابل کې ساتي، یعنی د اجنبي موادو په مقابل کې وجود ساتنه کوي. فنکشن از سنسری ارګان، پوستکی د حسي عضوي په حیث باندې وظیفه اجرا کوي. دا د پوستکي وظایف شو.